إبدال الهمزة حرفا من جنس حركتها عند قوم. دا وقف اقسام شروع نبل قسم ذکر کئی ابدال الحمزه بدلول د حمزی دی حرفا پا اغا حرف باندی من جنس حرکتها چه د جنس د حرکت د دی حمزی نی عند قوم پنیز د یو قوم باندی یعنی حمزه په حالت رفعی کی دا یا جری یا نسبی کی دا نو تدا حمزه په واو بدل کی کله چې په رفع یای په حالت نسبی کی په الف بدل کی حالت جری کی په یہ بدل کی مثال ذکر کئی نحو هذا الکلو والخبو والبطو والردو دا اصل دے هذا الکلو هذا الخبو هذا البطو هذا الردو نو پدے باندے پا حالت رفعی کی پدے حمزہ باندے زمدنو نو دغه حمزه د دغه خپل حرکت چې زمده دغه مطابق بدل کړ په واو باندې نو هاذا الکلو والخبو والبطو والردو دا ویلې شو کلو دا وخوتا غیات ویلې کیږي کلا ان لفظ دې په اصل کې او الخبو خبؤن په سکون باندې ده دا پټو پوشیده کار ته ویل کیږي والبطو البطو یوزه کې وخت رول اشاره دل دارنګي ورد امداد کول ته چا ویل کیږي دا هغه صورتونه دي چې په دې کې حمزه مضموم ده او د دغه زمي په مطابقت باندې په مناسبت باندې دا په واو بدل شوی په حالت د وقف کې ورأيت الكلاء اي ورأيت الكلاء والخبا والبطا والردا چې دا پاسل کې رأيت الكلاء والخبا والبطا والردا نو پدې سلورو وارو لفظونو کې پدې حمزه باندې حرکت د فتحې ده نو دا د الف سره مناسبت لري نو د خپل حرکت په مطابق باندې دا حمزه په الف بدل شو نو رأيت الكلا والخبا والبطا والردا ویلش ومررت بالكلي والخبی والبطی والردی او دا په حالت جری کې ده مررت بالکلائی والخبائی والبطی والردی نو پدې کې پدې حمزه باندې حرکت د کسرې ده دا حالت جری کې ده نو دغه حمزه د خپل حرکت مطابق په یې باندې بدل شو نو مررت بالکلی والخبی والبطی والردی دیوی ومنهم بعض علماء من هغه سوق دی یقول شوای هذا الردی ومن البطو فیتبعو دوی تابع کوي د دې ما قبل د حرکت سره مطلب دا دی چې په دې بطوی کې په به باندې زمره او په توی باندې کسره ده نو انتقال د زمینه کسره ته راځي او دا سبب د ثقل دی
دارنګ چې کوم دی په اردو کې چې کوم د حالت رفعی صورت ته هغه کې چې اردو ویل شي نو په دې را باندې کسره ده او په دال ضمه ده نو انتقال د کسرینا ضمه ته راځي دا هم سر ثقيل دي انتقال د کسرینا ضمه ته یا انتقال د ضمه نه کسری ته دواړه ثقيل دي نو هغه دې بدل کړ په حاضر ردو کې د حاضر ردی وي د دال دا فتحه دی ضمه دی د را د کسری مطابق چې کوم دی کسره وي او په منل بوتو کې چې دا په حالت جری کې دی کې دی د دې طوا دا ضمه دا په کسری کسره وا نو دا دې په ضمه بدل کړو منل بوتو دی په فیوت بیعو چې د پاره د تابعداري د دې فی کلمې چې هغه باندې ضمه و دی باندې ضمه راشي او د ضمین انتقال کسری ته ونشي دا سبب د ثقل له والتضعيف في المتحرك الصحيح غير الهمزه المتحرك ما قبله والتضعيف دا بل صورت او بل قسم د وقف تضعيف اخیری حرف کې بتضعيف او کې في المتحرك الصحيح فاغه متحرک کی چې صحیح وي نو اعراض وشو د چانا چې صحیح نه وي په حرف علت کې وا په اخر حرف کې تضعیف نه کې یعنی دا د وقف قسم با او دا د وقف طریقه با دا په حرف علت کې نه جاری کیږي غیر الهمزه بغیر د حمزه نه حمزه کې چې کم ده کولای شي المتحرک ما قبله خو په دې کې دا شرط هم ده چې په خپلم دا حرف متحرکی اخیری او دا غنه ما قبلم متحرکی زکه ما قبل تینا متحرک نه ساکینی او بیا ته په اخیری حرف کې تضعیف وکي نو تضعیف کې خو بخامخه اولنې حرف ساکن کې په دغه دوو حرفونو کې چې تکله ادغام کې نو یو حرف بل سیوا کې کنه تضعیف خو بغیر د ادغام نه نکیږي لہذا بیا به التقاء د ساکنین راشي نو د ما قبل حرکت ورلا شرط ده ذکر د سیوي چې المتحرک ما قبلها تضعیف بکې په متحرک صحیح کې علاوه د حمزینا چې متحرک وي ما قبل دغه تضعیف د حرفنا اخیری حرفنا نحو جعفر جعفر کې ګوره دا چې کله د ادغام نمخ کې نه خو جعفرون لفظ دی جعفرون اوس دغه وقف یو طریقه پکې لاله چې داري مشدده کا ری مشدده کا نو ادغام بکې کنه چې کله ادغام دیو کو نو دا فی خو خپل باندې متحرک ده کدا فی ساکن شي نو بیا فی ساکنه او په دې دوه راګانو کې دا مدغم را ساکنه نو دا با اجتماع د ساکنینو التقاء د ساکنینو براشي لہذا تبا چې کومه ده جعفر داسې وي چې د اخیری حرف نه ما قبل حرف هغه هم متحرکی ما قبل په ساکن کې باندې کیږي دا طریقه وهو قلیل خدا طریقه قلیل ده وهو قلیل دا خو دا وقف خو د اسانتیا لپاره او په دې کې چې تضعیف راغی خو خې ګرانواله او خو مشکلات پیدا کړ او چرته د یو قوم لغت وی او بل د یو قوم لغت دا مونږه په شعرونو کې او په نثر کلام کې په کاریږي موقع په موقع باندې نو وایو به زکه په دې کتابونو کې علماو لیکلیم ذکرې عمل با عام طور باندې د جمهور په مذهب باندې وی دا وی په قول وی او یا به د محققینو کله کله به موږ په عامو خبرو کې هم د قیل والا قول ضعیف قول د یو قبیله قول چې هغه قلیل وی هغه باندې وکله کله موږ عمل کوو همیشه د پاره په هغه باندې عمل نکې په خبره باندې پوه شوي
ونحو القصب شاذ ضرورتا دا په اعتراض وارد شو چې لکه القصوبا پدې کې چې کوم دی دا با مشدد راغلی دا او دا په حالت د وقف کې نه ده دا په حالت د وصل کې ده شعر په مینس کې دا ټکی چې کوم دی نو راغلی دی دې جواب کوي چې دا خلاف القياس دي چې د وقف طریقه او د وقف حکم دا تا په وصل کې جاری کړی دی نو دا شاذ دي خو شاذ څنګه دي ضرورتن د وجه د ضرورت شعری نه دی بیا خبره ته واپس رالو چې کومه خبره بار بار کو نو هغه ته واپس رالو چې را کوم شاذ قول دی قیل قول دی د یوې قبیله قول دی نو په کوم ځای کې باغ جاری کیږي هغه به جاری کیږي په اشعارو کې خو بیا هم ته علما شاذ وي د قول طبقه مخا شاذ وي ضعیف قول به ورته وي ونقل الحركه ما قبله دا بل د وقف یو طریقه ذکر کوي او یو قسم نقل کول د حرکت دی د اخیری حرف دا فيما قبله ما قبلتا ساکن صحیح خو چې ما قبل ساکن وي او صحیح وي نو مطلب دا چې دا طریقه وته په هغه اسم کې نه کې چې ما قبل متحرکی یو او یا ما قبل حرف علت وي الا الفتحه او دا طریقه په فتحه کې هم نه کې دا فتحه ما قبل تن نقل کې الا فی الحمزه د دې فتحه هم یعنی حالت نسبی کې چې یو اسم دی او داغه په اخیری حرف باندې فتحه راغلی دا نو هغه ما قبل ته نقل کول شي په دې شرط چې هغه حمزه وي حمزه وهو ايضا قليل دا نقل د حرکت ما قبل ته دا طریقه هم قلیل ده عام طور باندې به استعمالیږي نحو هذا بکر وخبو لك هذا بکر هذا بکرن هذا بکرن نګور ورته لري باندې رفع راغلی ده او ما قبل ته کاف ده حرف صحیح ده او ساکن ده نو په حالت رفعی کې با د دې اراده زما کاف ته نقل کې نو دا هادا بکرون په دې به هادا بکر وې او دا خب اون د حمزین ما قبل ته حرکت نقل کولې شي نو هادا خبق بکې وې و امرت ببکر ببکرن حالت جری کې ده نو درینه به حرکت ما قبل کاف ته نقل کې نو ببکر بکې وې په ببکرن کې به ببکر وې درا حرکت دي کاف ته نقل ک وخبئ هات مررتو به خب ان د دې حمزه له حرکت دې با ته نقل ک ځکه دا با حرف صحیح دی او دا حمزه له حرکت ور نقل کول شي نو هاذا خبئ بوي ورأيت الخباء او رأيت الخباء بوي ځکه چې دا د حمزه له حرکت ما قبل ته نقل کول دي تاته ویلیو چې د فتحینه بغیر مطلب دا چې حالت رفعی کی او حالت جری کی د اخیری حرف حرکت ما قبل ته نقل کول شي خیال کې مراله خو د حالت نسبی کی د اخیری حرف نه حرکت د فتحی دا ما قبل ته نشي نقل کوله د هغه صورت کې به نقل کول شي چې اخیری حرف هغه حمزه ده حالت نسبی کی دا نو داغین حرکت ما قبل تا نقل کا رأیت الخباء فزیبان رأیت الخباء ہوا ہے ولا يقال رأیت البکر رأیت البکر دلتا آخری حرف را دا را صحیح حرف دے حمزه دا نو په حالت نسبی کی د دې دا حرکت ما قبل تا نشی نقل کوله رأیت البکر پکې نشي ویلې لیکن تخفیف دی نو زیات تخفیف د ضرورت نشته ولا هذا حبر ولا من قفل دارنګ هذا حبر بمنوي هذا حبر روند حالت رفعی کی چې ته درا حرکت دی بات نقل کی نو آغا وزن پر جوړ شي چې په کلام د عربو کې متروک دی حبر په حابه کسره راشي په باب زم راشي
انتقال با د کسرین ضمه تراشی دا متروک قول دے طریقہ دا پا کلام دا عربو کی ولا من قفل دا دے من قفلن دا حالت جری کی کدلام حرکت تدیفات نقل کی نو قفل با دی نجوڑ شی دا وزن متروک دے قاف بانی زمرالا فی بانی کسرالا انتقال دا زمین کسری تراغے دا قول هم دا طریقہ هم ثقیل گن لیکی گی نو من قفل بپکیوے ویقالو هذا الردو من البطی ویقالو لیکی گی هذا الردو هذا الردو چه دا حمزی حرکت تدال تا نقل کے نو هذا الردو بپکیوے ومن البطی من البطی دا حمزی حرکت کسرہ دا طواتا نقل کے نو من البطیب بکیوے یقالو ویلکی گی یو طریقہ دا غورا ندا ومنهم بازی وی من یفرو سوک تختی دا دی خبرنا چه انتقال پا دی حاضر ردو کے دا کسرین زمین ترازی پا من البطی کے دا زمین کسرین ترازی دا دی قولنا د دې طریقې نه تختی ولی تختی ځکه چې دا وزنونه په کلام د عربو کې ثقیل دی بار بار ویل کېږي فیتبع الواغی تابعداری کوي د فی کلمې سره نو په حاضر ردو کې حاضر ردی وی من البتی کې من البتو وی د دې فی کلمې سره د حاغې د حرکت سره مناسبت راولي نو کدا په حالت جری کې د من البتی خود دې طویل حرکت دا د بی سره یو شان کوي دا حرکت د بی د حرکت تابع کوي نو من البتو وی او هذا الردو هذا الردی وی هذا الرد او دے خود دا حمزه نه چې د حرکت دال تور نقل ک نو بیا مددینا متروک کول جوړ شو نو د دې را د حرکت سره د مناسبت او د متابعت په بنا باندې پدې دال باندې با کسروه هاذا الردی وبکیوه المقصور دا د احکام د صرفنا یو بل حکم دی المقصور اسم مقصور ما آخره الف مفردة ما هغه اسم دی آخره چې آخر داغه الف مفردتون الف مفرد ده یعنی داسی الف ده چې هغه سره بل الف نشتا یا داسی الف ده چې هغه سره حمزه نشتا هغه چې کوم الف سره حمزه راغلي ام په حقیقت کې الفو دو الفونه جمع شویو یا چې کومه ده بل حرف علت او د الف زائده رست واقع شویو نو په حمزه بدل شویو نو په دغه کې امتداد او دا الف مقصوره په دې کې اقتصار دی دې کې امتداد او غدواله نشته دا غي ادا کول د دوو الف نومر دی او د الف مقصوره ادا کول د یو الف عمر دی د یو الف عمر دی نو دې ته اسم مقصور وي دی بلته اسم ممدود وي ما اخره دا هغه اسم دی آخره چې آخر داغه الف مفردتون الف دې چې مفرد دی بغیر د حمزه نه کل عصا والرحا مثال ذکر کوي لکه عصا رحا دا العصوا ود پدې کې دا و متحرک ما قبل ته مفتوح دا پالف بدل شنو العصوا ویل کېږي او الرحا یود پدې کې یې متحرک ما قبل تی مفتوح پالیف بانی بدل شو نو الرحاوی لیکیگی دا یو مثال ذکر کر رستو درتا دا دی نور امثلہ او طریقہ دا اسم مقصور چه اسم مقصور دا با کم زینا حاصلیگی او با کم طریقہ بان با حاصلیگی ذکر کئی والممدود او اسم ممدود چه ما کان بعدها فیه حمزتون دا غیسم دے چه کان بعدها چی وی بعد ده هغه د دې الف نه بعد ها ده ها ضمیر چا ته راځي د الف ته
ما کان بعدها چې وی پس د الف د دینا فيه پدغه کلمه کې حمزه کل کسا ور ردا لکه کسا ور ردا دا کسا وند نو ماته ته وی چې د الف زائده نه رستو و راشي یا راشي حرف علت نو هغه په حمزه بدلیږي نو کسا اون دی وی ردا یون دی وی دا اول مثال د دې چې د الف زائده نه رستو په اخر کې و راغلی دی دا دویم مثال د دې چې د الف زائده نه رستو په اخر کې یا راغلی دا قانون تا ویلې دی نو دا به بدلیږي په حمزه باندې نو کسا اون او ردا اون به کوم نه ویلې کیږي والقياسي دا په دوه قسمه باندې دي دا اسم مقصوره او اسم ممدوده یو قیاسی دی او بل بدل ته ورپسې ذکر کی بل سماعی دی خبره باندې پوښوي دا سماعی مطلب دی چې د عربونو مونږ یو اسم اوریدلې دغه سي چې دا غي په اخر کې لنډه الف وي مقصوره او د اسم اوریدلې چې دا غي په اخر کې وګد الف یعنی الف رستوتنا حمزه راغلی وي دا قیاسی طریقه درته کوي چې دا قیاسی دا بسنگی یعنی تبا قیاس کے دا یو اسم پا بل باندے دا با مطابق کے دا با مناسب کے دا مناسبت او دا چکم دا مطابقت براولی دا اسم قیاسی دے دا غیر تاول طریقہ خی والقیاسیو من المقصور قیاسی دا اسم مقصورنا دا دے ان یکون ما قبل آخره چیوی ما قبل آخر داغه ما قبل آخر نظیره ما قبل آخر دا مثل داغه من الصحیح دا صحیونا فتحا مقصد داشو چه اسم مقصور پا آخر کے حرف علت راغلے دے دا اسم مقصور پا آخر کے حرف علت راغلے دے دا حرف علت با دا وجد فتحی دا ما قبلنا پالیب بانی بدلیگی خو کداغی نظیر وګوره داغی هم وزن وګوره داغی هم معنا ټکی وګوره نو ما قبل آخر د مثل د غیبه په صحیح کې خامخا فتح راغلی وي اوس هم سلونه وتا ته خپل پته لګي ومن الممدود او د ممدودونه قیاسی داره ان یکون ما قبله چې وی به ما قبل د هغینا الف فالمعتل اللام نو معتل اللام من اسماء المفاعيل دا اسماء مفاعيلنا من غير الثلاثي المجرد بغیر د ثلاثي مجردنا مقصور دا اسم مقصور ده كمعطن ومشترن لك معطن مشترن لان نظائرهما مكرم ومشتركون ذکر نظائر د معطن او د مشترن مکرمون او مشتركون دی معنا ده چې دا مکرمون صيغه د اسم مفعول ده د باب افعالنا او مشترکون دا صيغه د اسم مفعول ده د باب افتعالنا نو دا معطن دا اصل شو مکرمون دا غي نظیر ده مشترن دا اصل شو او مشترکون دا غي نظیر ده اوس دغه معطن دا ته مناسب کده مکرمون سره نو ما قبل اخر کې فتحه ده د مکرمون ما قبل اخر کې د اخیری حرف نمخ کې ما قبل اخر دی ته وي دا غي کې څه شه ده فتحه ده او مشترکون کې ما قبل اخر د کاف نه رستوراله باغی فتحه ده اوس په دې مکرمون کې چې په کمزه کې میم راغلی دی او مشترکون کې چې په کمزه کې کاف راغلی دی نو په معطن او مشترن کې وګوره چې ما قبل اخر اوس فی الحالیه موجوده ده ما قبل د لغین طواله اغیبان فتحه ده او په مشترن کې مشتریون ده دیکي ما قبل اخر کې را ده په اغیبان فتحه راغلی ده نو اصل د معطن معطیون ده او مشتریون ده معطیون مشتری او کلب غوندې ځان ته نور اسانه نو په دې الف لام داخل کا المعطیو وایا او المشتریو وایا اوس وګوره ورته چې په دې دواړو کې د حرف علت نمخ کې ما قبل آخر شو د حرف علت نمخ کې ما قبل آخر شو یعنی دا حرف علت اخیری حرف شو او ما قبل آخر هغه په
المعطون کی توادا او پا المشتراکی رادا پاغی بانی فتح دا نو حرف علت راگی ما قبل تینا مفتوح دے پالیب بدل شنو المعطوا المشترات جوړ شو نو تا ته وی چې دا اسم مفعول دی اسم مفعولون دی بلکې دا غیر ثلاثی مجردون غیر ثلاثی مجردون او دا به هری چې دا به ناقص وي د دې په لام کلمه کې به حرف علت راغلی ځکه په صحیحو کې چې منګورو یعنی د معطون نظیر دا دی چې معطون منګورو اعطا يعطي اعطا ان د باب افعال صيغه ده نو معطون اسم مفعول راځي نو دا په صحیحو کې باب افعال یو را پیدا کا اکرم یکرم اکرام مکرم بکی وایا او اشترا یشتری اشتراء مشتریون د اسم مفعول صيغه د باب افتعالنا دا صحیحو تور نقل کا نو اشترک یشترکو مشترکون تراغه ما قبل آخری مفتوح دے او پا مکرمون کی آخری حرف میم دے پا مشترکون کی آخری حرف کاف دے دا خود صحیح شو خود دا نظیر دے دا غیر دا اسم مقصور دا پارا دا غیر آخری حرفون حرف علت دے او قانون تاویلے دے چکل حرف علت راشی متحرک او ما قبل تی مفتوح وی نو دغه حرف علت با د وجه د فتحی د ما قبلنا فالف باندې بدلیږي بچاو بدلیږي فالف به بدلیږي نو المعطى المشترى به کې ویل کېږي لاننا لا يرهما مكرمون ومشتركون دا یو قیاس شو بل مثال ذکر کړي واسماء الزمان والمكان والمصدر او دارنګي اسم زمان او اسم مکان والمصدر او مصدر مما دهغنا قياسه مفعل ومفعل چې قياس داغي مفعل ومفعل یعنی هغه ما ظرف هغه اسم زمان اسم مکان چې داغي وزن په موزون به کې مفعلون راځي مقصد دا دی چې ظرف خو کله مفعولون هم راځي کنه لکه د یضربون چې جوړنه بیا بسوي مضربون نه دا هغه ظرف ته یادای چې دا مضارع مفتوح العين نه یا د مضارع مکسور العين نه جوړ شي مضارع مفتوح العين نه یا مضارع مضموم العين نه جوړ شي لکه منصورون او بل مفتح مثال پته ور باندې مفتح خان دا خو بس ومفعل او دا په مزیدو کې چې دا علاوه وي د غیر ثلاثی مجردونه لکه باب افعال کې اکرم یکرم و اکرام څنګه چې دینا د اسم مفعول صيغه مکرمون راځي نو دغه ته د ظرف صيغه مکرمون راځي دا دو قسم دا دو مثالونه دلته ذکر کړل دا دو مثالونه دلته چې کوم دی درته ذکر کړل یو مفعل دی ظرف چې مفتوح العين وي بل مفعل دا اسم مفعول دی او دا یاد وساته چې هم دغه د اسم مفعول صيغه کمه د مزیدونه ذکر کړي دتا د اسم مفعول صيغه دا هو دا په معنا د ظرف باندې هم چې کوم دی نو مستعمليږي کا مغزن و ملحن لکه مغزن او ملحن شه مغزن دا د غزا یغزون ماخوذ دی او دا د یغزوون جوړ دی چا جوړ دی یغزوون نو چې کله تا د دین ظرف کو نو مغزون شو مغزون شو اول څه شي اصل تکلار شي نو مغزون ځکه غزمه فتحي بدل شي د مضموم العين مضارع نه ظرف مفتوح العين راضي سفر راضي مفتوح العين برازي نو مغزون بیا باغو په یی بدل شي مغزيون بشي بیا به د وجه د فتحې د ما قبلنا پالیب بدل شي نو کالف لام د پراوس نو پته به زیاته خولږي المغزا بشي ځکه الف لام چې په نه بیا به التقاء راشي د الف او د تنوین الف ساکن تنوین ساکن الف به حذف شي نو مغزن به پکې وي الف لام پراوه چې دا الف مقصوره په کې تا تخکار شي المغزا او
بل کم ټکی دی ملحن ملحن لفظ دی ملحن نه دی ملحن دا د الها یلهی الها ان ماخوذ دی الها یلهی الها ان د لها یلهون ماخوذ دی لغوا بیهوده کار کول دا لوبی چې کوم دی ام بیهوده کار دی لوبی نه دی دا ام بیهوده کار دی د یو اندازې نه چې سیواش یو اندازې پورې که یو سړی کوي په دې نیت باندې چې زما ورزش وشي ټوله ورځ په یو حالت باندې ناست یم خېټه مې وپړسېږي او بدن مې ونخلي پټې مې چې کوم دی کلکې شي نو د هغې دپاره لکه راشئ طالبانو چې لږ غوندې کرکټ وکړو په دې مازدیګري کې لږ ونې کرکټ وکړو که نه ولیبال به وکړو څه به وکړو ولیبال به وکړو ټوپونه موپونه به ووو خېټه به مو هم کمه شي او ټیر نه به هوا موزي او وینه به په بدن کې په منډه منډه باندې اوس غلیږي دا د دل دړکن به دې سیوا شي د نبض رفتار به دې سیوا شي نو صحت به دې برابري پټې به دې استعمال شي کله به لاسونه اوچتې کله به خپې او کله درز دروز به دې تړلی مولا چې به کټ ولګو نو بال به یې وشلو مولا چې به کټ ولګو ستا قائد انقلاب ستا قائد انقلاب ولیبال به کو ولیبال د ولیبال زبردست کټرو اوس پیجنې کټر خنه پیجنې زما نو چې کټ به ولګو نو بال به کله کله وشته سوزلې بال شلول دونه درس به ورک بال لا ناشنا ومنګ بو ته ولاړو تماشې ته ځکه ولیبال خو مونږ نه کو خوخ مو خو داسې د کولو شوق هم نو ملا ته ولاړو او شاباسې به مو لبیل ورکو وا الا داسې هغسې دا تماشګیر د مخې منځولي که نه شور د خو دوی جوړ کړی هغه لوبې والا خو چې کوم دی خپل دغه ته متوجي نو ده به کټونه به یې لګول مالکان به دې تښتېدل را تښتېدل مقابله کې داسې کلک طالب بل نه و کلک طالب نو دا به د مازدیګر نه پس د ماښامه پورې لوبې کوله نو بیا به راغله د اذان کېدو نه یو منټ دوه درې مخکې نو دغه باشه ده بس پرې کړل نو یو بس که لمونځ خو بیا نه قضا کوو که نه چې لمونځ یې پرې نه قضا کوو نو مفتي فرید صاحب نور الله مرقده دی به د ماښام مانځه ته مخکې کړ نو ورته به یې ویل چې فضل رحمانه په دې ټوپونو باندې استرخا د مفاصلو راځي نو اودس کوه خیال کې وراله او دې چې اودس مې کړی دی اودس خو بیا خامخا ځکه کوم چې لاس پې هم خړ پړ شو او استرخا د مفاصلو هم راځي دې سره که نه نو خروج د ریاحو چې کوم دی نو هغه قوي امکان لري نو ورته ویلي چې اودس مې کړی دی او ښکلی تلاوت به یې کو نو ښکلی مونځ به یې وکړو مطلب پوه شوې یو به هلته کې کله کله مونځ دغه کو د قاري عبدالله صاحب زما د سبق ملګری و دی او کله کله به مونځ چې کوم دی دا مولانا فضل رحمان صاحب کو خیال کې مرانه به هر حال نو خمسه مې ته ویل ما ته پته نشته خو ملحن مې وي خبره د ملحن نه جوړه شوه هغه میدان ته وي چې په کوم ځای کې خلک لوبې کوي الها یلهی الها الملحن دا په اصل کې دی لږ لرې چې لاړ شي الملهو څه شی لها یلهو نه ماخوذ دی که نه نو هغه وو په یا بدل شو ځکه چې په څلورم مقام کې واقع شو نو الملهیو شو بیا یې متحرک ما قبل تی مفتوح په الف بدل شو ما قبل تی مفتوح راغی که نه نو الملهات نه جوړ شو لأن نظائرهما ځکه نظائر د دې دواړو مقتل او مخرج دی مقتل دا نظیر او مثال د مفعل دی په صحیحو کې ما قبل اخر مفتوح دی خود دې لام په یا نه بدلیږي ځکه چې حرف علت نه دی او مخرج چې کوم دی مخرجون دا مثال د ملحن دی ځکه دا صيغه د اسم مفعول ده د باب افعال نه ما قبل اخر مفتوح دی خود دې اخیری حرف په یا باندې نه بدلیږي نو چې نه بدلیږي ځکه چې حرف صحیح دی حرف علت نه دی نو په ناقصو کې چې د دې په مثل او د دې په وزن باندې
اسم مفعول راوالی ظرف راوالی یا اندقه دا ظرف صیغه والی ام ٹک دا ملحن دا ظرف صیغه هم دا ملحن دا چاچ اسم مفعول صیغه هم دا کنا او دا مصدر صیغه هم دا کنا تا ته بار بار په کتابونو کې وی چې په مزیدو کې کوم صیغه د اسم مفعول د پاره وضع شوی ده نو هغه په ځای د ظرف هم استعماليږي او هغه په ځای د مصدر هم استعماليږي چونکه دا مزید دی استعمال د مجرد په نسبت کم دی لہذا د دې کې التباس کم راځي او قرینه به موجوده په کلام کې چې دلته ظرف مراد دی که دلته اسم مفعول مراد دی او که دلته مصدر مراد دی پښتنګي ورلې قران شریف کې د دې ډېر شی مثالونه دي چې مصدر راغلی په معنا د اسم فاعل پرون دی په دې ټکی کې ونه وسواس کې دې ټکی ونه وي چې وسواس چې کوم دی اصل کې مصدر دی څه دی لاله مصدر دی خو په معنا د موسوس باندې دی یعنی د وسوسې کوونکی باندې دی نو دا امثله په کلام د عربو کې دا ډیر دي په نثر کې په نظم کې چې یو ټکی په ځای د بل باندې استعمالي او انت کې بیا قرینه موجوده پته لګي دلته قرینه موجوده لکنه الوسواس او الخناس موصوف صفت دي کنه چې موصوف صفت دي نو مطابقت پکې پکار دی کنه حمل په یو د بل باندې پکار دی کنه نو حمل چې کوم ځای کې نه کیږي نو وځه قرینه شو کنه دون ځان له بلاله نه جوړه کنه مطلب پوښوي کم از کم رورا کا شرجانی دی ویلې دا او مختصر المانی دی ویلې دا او کافیه دی ویلې دا او ما دغه د هدایت النحو به وي ان شاء الله مطلب پوښوي والمصادر من فاعلا فهو افعل او فعلان او فاعل والمصادر دا بیا عطف دی په اسماء الزمان باندې او دا هغه مخکې د اسماء المفاعیل د لاندې د پاغي عطف دی والمصادر او لك مصادر شو من فاعله دا هغه ماضینه چې مکسور العین وي فهو افعلو چې دا هغه صفت مشبہ په وزن د افعلو باندې راځي صفت مشبہ سره راځي په وزن د افعلو باندې راځي او فعلان یای صفت مشبہ په وزن د فعلان باندې راځي او فاعل یای صفت مشبہ په وزن د فاعلون باندې راځي فاعلا دا ماضی ده کوم ماضی ده لزورو کا مکسور العین ماضی مکسور العین ده خدا هغه ماضی مکسور العین چې هغه نه صفت مشبہ د افعالو په وزن راځي ځکه د هاري ماضی مکسور العین نه صفت مشبہ په وزن د افعالو نه راځي لکه سمع يسمعون د اسمعوا په وزن راځي کله سمعون په وزن راځي سمعون په وزن علم يعلمون ماضی مکسور العین نه هغه نه په کوم وزن باندې راځي علیمون په وزن باندې فاعلون په وزن باندې راځي نه هغه فاعله چې دا غیر صفت مشبہ دا د افعالو په دا بلون او عیب والی دا وسوکی لون او عیب والا وي یا د فاعلان په وزن باندې راځي یا د فاعلون په وزن راځي اوس امثله ته ګوره کل عشاء والصداء والطواء لك عشاء صداء طواء لان نظائرها ذکر چې مثالونه دي الحول والعطش والفرق دا الحول العطش الفرق ده فکر تو کا خبره ده الحول دا د حویله يحولون ماخوذ ده حویله يحولون ماخوذ ده د کګیسترګي چې د چاوي کوګواله د سترګو دغه ته ویل کیږي نو د دې صفت مشبہ د احولو په وزن راغی د چا په وزن راغی د احولو په وزن باندې راغی ها بیا العطش دا د عطشین عطشون ماخوذ ده عطشون ته مصدر راغلی یا العطش ته مصدر راغلی ده او د دې چې کوم ده صفت مشبہ فعلان په وزن عطشان په وزن باندې راغلی دا د جمع په اوزانو کې وي د جمع د صفت مشبہ په اوزانو کې دا خبره ویلې ده والفرق دا فرقه يفرقو باب سمع باندې قیاس ته یعنی ماضی به کې مکسور العین ده فرق راغلی د مصدر او د دې چې کوم ده صفت مشبہ د فارقون په وزن باندې راغلی فاعلون په وزن باندې راغلی نو د دې چې کوم مصادر دي
العشاء السوداء او الطواء د دې نظائر الحول العطش الفرق ده نو په الحول العطش الفرق کې ما قبل اخر مفتوح ده خو چون کې د دې اخیری حرف صحیح ده لام شین قاف ده هغه خو نه بدلیږي کنه چې بدلیږي نو څوک به بدلیږي حرف علت به بدلیږي د وجه د فتحې د ما قبلنا نو په العشاء السوداء الطوا کې دغه خبره جاری کیږي چې دا العشیو ده السودایو ده او الطوایو ده نو په دې ټولو کې یہ متحرکه ما قبل مفتوح پالب بدل شو نو العشاء السوداء الطوات نه جوړ شو نو دیتا اسم مقصور ویل کیږي خبره پوه شو والغراء شاذ مولا په اعتراض وکړ وی خدای دې خوانه مکه دا غراء اے حمزه ممدوده ده الف ممدوده ده څنګه چې الف راغله ورستو ته نه حمزه راغله نو دیتا ممدود اسم ویل کیږي ممدود اسم ورته ویل کیږي دا د غریه غرانه ماخوذ ده غریه یا غرانه ماخوذ ده نو تقاضا ده چې د دې مصدر دی د دې مصدر دی غرا الغرا الغرا نه الغرا اسم مقصور راشي الف مقصوره دی په اول کې اخر کې راشي لکه ال د دې مصدر به الغرا یو ال لکه العطش تدیوي سشدي اتوایو نو الغرا یو یہ متحرک ما قبل مفتوح به الغرابه نه جوړ شي نو دا جواب وکړو وی خلاف القياس راغلي خو دویم جواب وکړو والاسماعي يقصره اسماعي وینا دا کچا غرا په اسم ممدود سره ویلې الف ممدوده سره ویلې نو دای دروغ ویلې دي خیال کړه اصل چې کوم ده نو دا مقصور ده غرا لفظ ده نو بیا په اعتراض نشته وجمع فعلتين وفعلتين او دارنګي دا عطف دی بیا په ما قبل باندې او د اسم مقصور بل مثال ذکر کړي جمع د فعلتن او جمع د فعلتن فعلتن مفرد دی فعلتن مفرد دی د دې جمع دا د دې دا جمع به اسم مقصور راځي جمع به اسم مقصور راځي مفرد نه مفرد خو چې کوم دی فعلتن دی فعلتن کاغذ دی لام په ځای باندې یا راغلی او کوو راغلی اخو اخر کې نه ده اخر کې هوتی تانیث راغلی دا چې په اخر کې یا راشي وو راشي او د فعلتون او د فعلتون په وزن باندې ما قبل دی مفتوح وي نو هغه په یي دغه یي وو په چا بدل شي په الف به بدل شي کعورن وجزن لك عورن د عروتون جمع ده د عروتون او اصل دی عورون اصل یې څه دی عورون بیا وو متحرک ما قبل مفتوح پالب بدل شو نو العرا کړی ته ویل کیږي هغه کړی چې لاس سره ورچی نسی به حلقه وجزن دا د جزیتون جمع ده جزیتون اسلامی ټیکس ته ویل کیږي کافرانو نه اغسته کیږي نو جزایون د فاصل کې څه ده جزایون اخر کې یې رااله ما قبل تنا مفتوح ده د غید وجد فتحې د ما قبل نه پالب بدلکا نو جزان پکې وایا او کالفتان دې پر داخل کړ نو غالب مقصوره بدل پر احکاره چې دا الجزاء ده لئن نظائرهما ذکر چې نظائر د دې دواړو چې فعلتن او فعلتن داغي جمع عرن او جزن دې د دې نظائر قربن وقربن دې قربن دا د قربتن جمع ده د قربتن جمع ده نزدېکت ته ویل کېږي او د دې جمع نه قربن ما قبل اخری مفتوح ده دا د عروتن مثال شو او قربن دا د قريتن فعلتن په وزن باندې دا قريتن د فاصل کې نو قربن جمع راغلی ده قربن ما قبل اخر مفتوح ده ونحو الاعطاء والرماء والاشتراء دغه دې پوری دا کوم امثله چې درته ذکر کړ نو دا د اسم مقصورو او د ناقصو چې په دې د لام کلمې و راغلیو په دې د لام کلمې یا راغلی و او داغي هغه
نظائر درتا د صحیحونه پیش کړ چې تاسو دا معلومه کړه چې اسم مفعول بئی مصدر بئی جمع بئی داغي هغه مناسبت درته ولټو داغي امثله درته د صحیحونه هم پیش کړو او د ناقصونه معتلونه شابسي داغي نه پیش کړو دا د معتل خبره پکې په دې بنا باندې وکړه چې کله آخر کې حرف علت راشي او ما قبل کې مفتوحي نو دغه حرف علت با په الف باندې بدليږي اب بیا ته قاعده ته وګورئ چې آخر کې دا حرف علت راغله وو دې یره نه په سویم مقام کې دی دا که چرته دا په سلورم مقام کې نو اول به په یا بدله خبر باندې پوښوي اول به په یا بدله هغه قانون به اول جاری کې او بیا بدا او دغه یا د وجه د فتحې د ما قبلنا الف باندې بدله خبر به خیال کې راشي دغه امثله چې کوم ذکر کړ دا د اسم مقصوره او ذکر کوي ونحو الاعطاء دا پکې ولګو ونحو الاعطاء والرما والاشتراء والاحبنطاء والممدود مولادي کتاب ته وکړه چې دام پکې چې دا پکې ولګو او یې دا دام په دې کتاب کې دا نشته دا په کتاب کې نشته په کتاب کې دې ځنه عبارت ده ونحو الاعطاء والرما والاشتراء والاحبنطاء ممدود او مثل د اعطاء او د رماء او د اشتراء والاحبنطاء د احبنطاء ممدود دا مودودی دغه سره خپل می خطر شو دا اسم ممدود د اسم خطرناک یې د نسبت د ورزان ساته خبره وای دا یې د نسبت چې کوم دغه ترغلی کنه اته چې ځان ساتم نو دا ډیره خطرناک ده تاسو سره مو واسطه نه راغلی او زما سره واسطه راغلی نو په دې سره کې چې جنډه ودرېږم زما په یقین نشته په دې سره کې جنډه ودرېږي ان مې په یقین نشته ځکه زما سره واسطه راغلی ده ما د دوی د لاسه چې کوم نه ډېری سختي تیری کړې دي بیا مې وسره بیا چې مناظره سره کو مناظره رښتیا سره سره کو مناظره در سره کو مې خواږه ټکه ول ټیک مناظره کو مناظره بیا مناظره جوړ کړه خبره پوه شو او تختید سوکرانه دلای او تختید الله لجان سوټي پری کړیو رستو پته ولګیدله اتیا طالبان له سوټي ور کړیو سو اتیا طالبان له دونه سوټي ور کړیو ما خاله چې دا مناظره شوی نه ده دا به مجادله وي که دا به مقاتله وي دا خو مناظره نه وه دا خو مقاتله وه دا خطرناک شو په دغه لوړ شي دی دا کفاره ول یو گزارواله وي خو شي خرابو پټکې خو دا وی نه زمون خو بیا هم پټکې کډه بولېږي نو گزاره کوي او دا خو پټکې مټکې نه په مطلب باندې پوه شو نو مونږ یې څه کوو مخکې پسې لاړ شه ونحو الاعطاء زما آشنا نشته او مثل دو گجر زمیخی کٹے دی او تا دا یخ گجر نواخل نصیحت کوئی شی مطلب باندے پرون ناما طالبان ہوئی یو چٹ را گئے شیرو نوائی بل چٹ را گئے ملا شیرو نوائی ایلکہ دا خدای بندہ دا خوشی بڑی روگت چی او بل بازی مقایی بازی نئی بازی شیرو ندسی چه دا غین عوام چه کم دینو سفیده نشی اغسطه بلکه الٹا تی غلط فیده اخلی نو آگه که عوام ناستو نو ماتا تی وریز ده کنه خبره پوشوی وریز ده یو کس توا یو کس ما تا سخبره وکنو مطلب مسئله تا پوسله واقع دسی خوفیه بونده ونو ماوی وریز ده نه یسمان خوشی میں دا شو دا بڑبوک پا بل سوی واوڑی دما شو دا بڑبوک سوی مطلب دا کنایه ده دی خبری ده چه دا وقت دی خبری نه ده بل وقتی با چه ځان لناسو یارانی دی کو با خبره پوشی خوشی پردی خلق راشی نو بیا با گزاره که کنه بیا با گزاره که دی وقتی خمون ځان لیو کنه مطلب پوشی صرف تو سپیکر لگه ده اگر درم کلی که وری دیشی ده کنو سر یارانه چطاو نکن کنو سر اسنو کنی جینه زو یارا ټلیفون لګاو دا دوی قصه کوي بیا دا دینه وزن ساتيخه زموږ چې سونه یارانی دي نو هغه جینه کو سره چې هغه خبره مبولي خبره باندې مطلب باندې پوښي دا کوي ټلیفون خو دا چې ماته موخه نشته چې تاسو ته ویم اعطار ما اشتراء احبنطاء ممدود
دا اسم ممدود دی تا ته ویلو چې اسم ممدود هغه بلا ده چې د الف نرستو په کې حمزه راغلي الف نرستو په کې حمزه راغلي دا په حقیقت کې دوه حرف علتونه دا حمزه سره د الف نسی دوه حرف علتونه یا دواړه الفونه او یا د الف نرستو حرف علتی وو یا یې د الف حرف علت نه جوړي ما خیال نه تاسو کې دغه حرف علت نه وي وای ورته کنه خدا الفونه ما په دې باندې وي چې کله الف زائده نرستو بل الف راشي الف زائده نرستو بل الف راشي لأن نظائرها ذکر نظائر و امثله د دې اعتبار ما اشتراء احبنطاء الاکرام والطلاب والافتتاح والحرنجام دای امثله دي ان تا دی ویلو چې د اخیری حرف نمخ کې با په صحیح کې د دې الف راغلي په صحیح کې با الف راغلي نو دا الاکرام دا مثال د الاعطاء دی چا دی د الاعطاء دی او دا الاکرام دا مصدر د باب افعال دی اکرم یکرم اکرام نو دا اخیری حرف نه چې اخیری حرف صحیح دی دا غي نمخ کې الف راغی او اعطا يعطي اعطاء خدا اعطاء په اصل باندې وایا اعطاء وایا اصل یې سره اعطاء نو دلته کې په اخر کې یې رااله پس د الف زائده نه رااله هغه هم به حمزه بدل کړي اعطاء نو امتداد د صوت دې کې به پیدا شي دا اسم با اسم ممدود او ګرځيږي والطلاب طلاب چې کوم دی دا مثال د ریماله طلاب کې وګوره دا طالب یو طالب مطالبه وطلاب فعال په وزن باندې طلاب دا په اخر کې د اخیری حرف نمخ کې یعنی ما قبل اخر الف راغلی دی طلاب د دې دا مثال دی د ریما چې کوم دی راما یرامی مرامات نو ریماون فعالون په وزن باندې او د دې اصل دی ریمایون څه شی دی ریمایون په دې کې یې راغله د الف زائده نرستو په اخر کې په حمزه بدل شو الرما دارنګي الافتتاح دا مثال دی د اشتراء افتتاح د باب افتعالنا د مصدر صيغه افتتح يفتتح افتتاح د حرف آخر نمخ کې الف راغله چونکه حرف آخر صحیح دی ها کلمه ده هغه کې تغیر او تبدل نکېږي اشتراء باب افتعال دی د اشترا یشتری اشترایون اصل سره اشترایون په دې کې ما قبل چې کوم دی ته الف راغی الف زائده نو بیا خبر اوکا چې په اخر کې د الف زائده نرستو حرف علت راشي بدلیږي په حمزه په حمزه بدل شو نو الاشتراء کالف لام دې په داخل کړو اشتراء انواع ولحرنجام دا احرنجام دا مثال د احبنطال احرنجام د صحیحونه دی او ما قبل اخر کې الف راغله احرنجم احرنجمو احرنجام احرنجام دا صحیح دی د دې د اخیری حرف د وجه د فتحې یا د بل څه د وجه نه یا په اخر کې د الف نرست واقع دی نه بدلیږي ځکه حرف صحیح نه بدلیږي نو دا غي مثال احبنطال احبنطایا يحبنطيو احبنطايون احبنطايون اخر کې یا راغلا د الف زائده نه بعد رااله نو په حمزه بدل شو نو الاحبنطال بکیوي الاحبنطال غټخيټي مولا ته ویل کیږي چې خېټه غټي په خبره باندې پوښوي یا ډوړې ډیره خوري الګ خوري ډوړې ډیره خوري الګ خو خېټه غټي په مطلب باندې پوښوي نو هغه ته احبنطال هغه ته حبیتونم دغه ته په مجردو کې ویل کیږي واسماء الاصوات المذموم اولها دارنګ بل مثال ذکر کوي قسم اسماء اصوات هغه اسماء اصوات المذموم اولها چې مذموم وی اول ده هغه کالعوا والثغاء لکه عوا او ثغاء لأن نظائرهما النباح والصراخ ذکر نظائر دلی پسحیو کې نباح او صراخ دي دلته هم د اخیری حرف نمخ کې الف راغلی دی
نو په ناقصو کې به د اخیری حرف نمخ کې الف راشي اب په حمزه بدلیږي نباح نبح ينبحون ماخوذ ده دا د سپی غپېدو ته ویل کېږي د سپی غپاچ ته ویل کېږي والصراخ صراخ صرخ يصرخون ماخوذ ده صراخ د فریاد आवाज ته ویل کېږي د فریاد आवाज ته ویل کېږي خلق وی يصرخو صراخ السکلا يصرخو صراخ السکلا دی په اصل کې زمون په خلی عام عادت سره صراخ السکلا نا صراخ السکلا د علم صرف د اصول مطابق غلط دی صراخ السکلا ویل پکار دي څه ویل پکار دي صراخ السکلا ویل پکار دي بوري خزه ته وای چاته وای هغه خزه چې داغه بچي مرشي نو دې ته بوره ویل کیږي او دا په هغه وخت کې وی چې دې بچی ته پي ور کوي دې بچی ته پي ور کوي تپوس دا زمیدار د یو بل نه تپوس کوي ویلکه وا دې لنګلا یار وی لنګلا خو بوره شوی نه لنګلا بوره شوی ده نو بوره مطلب دا دی چې لا دوه کالی نو پورا او بچی ته نه مړ شوی دی کالی نو پورا او بچی نو په جینای کې چې کم دی بدا کله پوره کیږي چې دوه کاله نه پوره او بچی مړ شي نو دې غوم دی نو یسرخو صراخ السکلا نو هغه چې وی مولا د صراخ د سپچا پشانه د سکلا د بوري خزي پشان دی هغه خفای ډیر زیاته غمجنې نو دا صراخ دغه معنا شو لخوا مطلق आवाज ته هم وي یو چې غسړې کوي دې ته هم وي او اصل خبره دا ده چې څومره تحقیق دی نو هغه دا دی چې صراخ د فریاد आवाज ته ویل کی هر आवाज ته صراخ نه ویل کیږي د فریاد आवाज ته لکه نباح چې د سپي आवाज ته ویل کیږي د خر आवाज ته نه وي د خر او د غوا आवाज ته نه وي د دې دا مثالونه شو دا د دې لپاره په ناقصو کې مثال عوا او ثغال عوا چې کوم دی د زناور د لیوه आवाज ته ویل کیږي عوا یون دی په اخر کې حرف علت راغی ما قبل ته الف دی نو حرف علت په اخر کې د الف زائده نه واقع شو په حمزه بدل شو ثغایون دی دا د سخی आवाज ته ویل کیږي ثغا د سخی आवाज ته ویل کیږي نو ګوره په دې معنا کې مناسبت ته د ټولو ښه عوا आवाज د لیوه ثغا आवाज د سخی نباح आवाज د سپی او صراخ आवाज د فریاد رس د فریادی سړي ومفرد افعلتين بل مثال ذکر کوي چې د معتلون با مفرد د افعلتون دا اسم ممدود وی مفرد د افعلتون د جمع صيغه ده کنه جمع قلت صيغه ده نو مفرد د افعلتون دا به کماله د دې اسم ممدود نحو کسا وقبا لك کسا قبا چې اصل کې کساون او قبا يند لان نظائرهما ذکر نظائر د دې دواړو د کساون او د قباون د دې نظائر د دې مثالونه د صحیحونه حمارون وقدالون حمارون او قدالون راځي نو د حمار دې ته وګوره د دې جمع چې کومه ده احمر راځي او د قدال جمع اقدیه راځي خو مفرد حمار او قدال ده نو ما قبل اخر کې الف موجود ده ما قبل اخر کې الف موجود ده نو د دې کساون او قبایون شو الف زائده په اخر کې چې کوم ده داغه نرست راغه هم حرف علت نو بدل شي په حمزه باندې نو کساون او قباون دی وی واندیه شاذ او اندیه دا شاذ دی خلاف القياس ځکه دا د ندا جمع ده د اندیه مفرد ندا دی ندا مجلس ته ویل کیږي الف مقصوره سره ده د دې مفرد په الف ممدوده سره نه ده خلاف القياس راغله والسماعي مخکې دی ویلو والقياسي ویلو کني ویلو دا غي ټول امثله ذکر کړل قياسي د اسم مقصوره قياسي د اسم ممدوده او طریقې ته خودلې چې دغه سيزونه دي
اوس سماعي ذکر کوي سماعي دا مطلبي چې موږ د عربو نه اورېدلي نو لالاګانو سره خبر نه یو خو هغوی دا ټکي داسې استعمال کړی دی بس موږ هم دغسې استعمالو نحو العصا والرحا والخفا لکه عصوا رحا دا د اسم مقصوره مثال شو والخفا والابا او خفا ابا دا د اسم ممدوده مثال شو مما دا د هغې نه دي لیس له نظیر نشته د ده دپاره یو مثال یحمل علیه چې په هغې حمل کړی شي په خبره پوه شوې ذو الزیادتی دا بل یو حکم دی د احکامو د علم صرف نه ذو الزیادتی هغه حروف چې زیادت والدی معنا ده چې دا حروف کله په ضرورت په موقع باندې زیاتی کول شي زمونږ ضرورت د زیاتی کولو د حرف پیدا شو نو د دې حروفونه به سیوا کوو په دې حروفو کې د ټولو نه اولني د زیادت دپاره وضع د حروف علتو ده بیا هغه حروف دي چې کوم د حروف علتو سره سره مناسبت زیات لري لکه مثال د هغې موږ وایو میم او نون د دې مناسبت د حروف علتو سره زیات دی څه په هوائیت کې او څه په قرب د مخرج کې وغیره وغیره او بیا دا ټول حروف دي چې کله ضرورت زمونږ پیښیږي نو مونږ به هغه حرف سیوا کوو چې د دې حروفو زواید دی درته اوس په خپله خبره کوي حروف د دې سألتمونیها دا یعنی جمع کړي دي په سألتمونیها کې لس حروف دي سین او حمزه او لام تی او میم او واو او نون او یې هی او الف نو سألتمونیها او الیوم تنساهو یا چا جمع کړي په دې کې الیوم تنساهو دا دې پخوانو علماو دا طریقه وا چې هغوی به د ځان له حروفو یو مجموعه جمع کړه او د هغې نه به یو جمله جوړه کړه تپاره د دې چې دا په یادولو کې اساني او یا به ولګېدل نو د ډېرو څیزونو نه به یو شعر جوړ کړ غزل به جوړ کړ نو د شعر یادول د نثر په مقابله کې اساني که چېرته څوک تا نه تپوس وکړي چې حروف جاره کم دي نو ته به شروع کې یو خبې ده او بل من دی او بل اله دی او بل فی دی دقه ته به خار په خټه کې ونخلي چې بل قرآن یې شي خیال کې مرادي یو دته نالایق نه خدا د ترتیب داسې دی چې ځان له ټکې وې نو خامخا د سړي نه ګډوډ کېږي او چې ضرورت ته داسې ټکې جوړ کړو چې با او تا او کاف و لام و واو منذ مسخله رب حاشا من عذافی عن علا حتی اله خبر برابر شو اوسې په شماره ځان هلکه دې غزل کې دي راټولې کا چې 200 دي که 250 دي په خبره باندې پوه شوې داسې دا نور امثله چې ستا په دې نورو کتابونو کې موقع په موقع باندې تیر شو په هغې کې چا یوه جمله جوړه کړې عطف دا سرشت صورت زوي آسان ټکی دې جوړ کړی او چرته دې غزل جوړ کړی دی چې شرم تعمیل والا سوره محنت کړي نظم تعمیل والا داسې نظم جوړ کړي چې سل عوامل په غزلونو کې په شعرونو کې راوستي دي نو هغه یادول آسان دي خو که داسې بیل وي چې دا سل عوامل ولیکه نو یو شل خو به ولیکې خو بیا به دې خر په خټه کې ونخلي چې دا خو اوس کوم دا نور کوم دي معلوم دي درته که چا درته وایي چې دا ماته خو ماله راته پوه شوې نو هغې دپاره یې درته پوره غزل ولیکه نو په غزل کې هغه ټول راوستل دا په اشعارو کې اسان وي یادولو کې او دغسې یو جمله په یادولو کې اساني یا سألتمونیها خلکو ویلې یا داسې ویلي الیوم تنساهو یا یې ویلي دي السمان هویتو ای اللتی یعنی هغه حروف دي لا تکون زیادتو چې نه به کېږي زیادت لغیر الحاق د پاره د غیر الحاق والتضعیف د پاره تضعیف الا منها مگر د دې حروفنا دا تمام کی قصه وکړه چې د یو مولانا
بل مولا تاسو کو چالکا ما ته حروف زیادت وایا نو هغه ورته وی سالتمونیها فارسی تا خو ما ته پوس کړو تمام دې معنا چې ته پوس کړو نو ما درته ویل ما درته ویلو هغه وی سه ما نه کړې نه راځي راغله نو دیو ته وی الیوم تنساه بیا دې په یوه ورځ کې پرون مې درته نه ویل الیوم تنساه نن ورځ کې دې وی تارته ویلې نه دي نو تارته ویلې نه دي نو بیا غوته غزل شروع کو چې حویت السمانه فشیبننی وقد كنت قدما حویت السمانه ست دغه په ترمیم اضافه پکې خیر دې کوم وکړم څه کافری کې کوی نه اته کې وبکې راځي مړه حویت السمانه فشیبنک وقد كنت قدما حویت السمانه ځان نو زمير بل چا راځي کې نه پوښښ نو دا انده وی د خدای بنده تاسو کومه ته غزلې وي ما درته وی چې حروف زیادت راته وي وی سلور پیری مې درته وی سو پیری یو پیری مې ته وی پس التمونیها کې بل پیری مې ته وی پالیو متنساهو کې بل پیری مې ته حویت السمانه کې دوزیت غزلې وی سو دا نو سلور ځله مې درته وی دا د یادولو د پاره اسانتیا شوله ایلتی یعنی هغه حروف لا تكون الزيادة چې نبوي زیادت لغیر الالحاق د پاره د غیر الحاق والتضعيف او د پاره د غیر د تضعيف الا منها مگر د دینه د دې حروفنا چې د دې حروفنا سیوا کیږي د الحاق د پاره نه لا تكون الزيادة لغیر الالحاق الحاق د پاره بل حرف هم سیوا کول شي د دې حروف زوایدنا علاوه بل حرفم ته د الحاق د پاره سیوا کول شي فقرددون کې د څه سیوا کړي لري دال او دال په حویت السمانه کې شته نشته پکې د تضعیف د پاره بل حرفم سیوا کول شي بل حرف هم سیوا کول شي چې جلبابا دې کې خو خیر تضعیف راغلی دی او دا د زین د مراد چې کوم دی دغه دا چې ادغام پکې راغلی څه او از طربا وغیرہ جای پنورو کی بہر حال الا منها ومعنى للحاق معنى د الحاق دالا انها چې بشک دغه زیادت چې کوم راغلی د حرف د الحاق د پاره انما زیدت دا زیاتی کړي شوی دې ټکی د خیال کوا لغرض جعل مثال د پاره د غرض د ګرځولو د یو مثال على مثال په بل مثال باندې ازید منه چا زیات وی داغنا لیعامل معاملته دې د پاره چې معامله وشي دغه یو مثال سره معاملته پشان د مثال د هغه ملحق به د مثال کې د اول مثال نو مراد ملحق وی او د دې دویم مثال نو مراد ملحق به وی ملحق به خیال کراله لکه ګوره قردادون دا ملحق دی د جعفرون سره تا دلته کې د زیادت یو حرف دی زائد کړي دی مثلا د قردادون د دې دال د سیوا کړي چې دال لام ثانی دی دا څه لپاره چې دا د جعفر په وزن شي ودا بل ليعامل معاملته چې د سره هغه معامله وشي کومه معامله چې داغه ملحق به سره شوی دا لکه مثال ودا وایو چې قردادون جعفرون سره معامله دا کیږي چې دا جمع کیږي په جعافر باندې فعل په وزن باندې نو قردد په جمع کیږي په قرادید باندې فعل تراشا لکه ته جلبابا دیکھ دلام با کلمه سیوا کړه لیعامل معاملته چې د سره معامله دا خپل ملحق به سره پشانتی وشي دغه جلبابا د دحرجه په وزن باندې دی چا په وزن د دحرجه په سره په وزن باندې دی نو هغه د سره پشانتی معامله بدای چې د مصدر په هغه شانتی شي دحرجتان نو جلبابا جلبابتان به وي
داغي مصدر داغي ظرف داغي اسم فاعل داغي اسم مفعول دا داغي په وزن باندې شي ليعامل معاملته چې د دې ملحق سره د دې ملحق سره معامله د ملحق به په شان کې وکړي شي په شان کې ورالي فنحو قرض ملحقون مثل د قرض دا ملحق دی چې ملحق شوی دی په جعفر پوری دې سره معامله دا کیږي چې کومه طریقه د جعفر د جمعیت وا یا د هغه د تصغیر وا نو هغه طریقه به د قرضدون د جمعیت او د تصغیر وی دا ماته ته وی جعفر قرادید بوي جعفر سوې قرادید بوي په جمع کې او دارنګ چې کم دینو د جعفر تصغیر دیکھو جعفر نو د قرادت تصغیر بکې قرای دید اوچت مقام ته وي زمکه کې اوچت چې کله کسمکې ونحو مقتل غیر ملحق او دا مقتل ملحق نه دی لما ثبت من قياسها د وجه د ثابتې دو د قياس ته دین لغیره چې دلته دا زیادت د پاره د الحاق نه راغلی اے پدې مقتل ستګي وي مقتل کې په مقتل کې میم زائد شوی دی په مقتل کې میم زائد شوی دی نو په ظاهر کې دا د جعفر په وزن ګرځیدلې دی په ظاهر کې د جعفر په وزن ګرځیدلې دی خدا معلومه ده چې دلته میم دا د الحاق د پاره نه دی زیات شوی بلکې دا د اسمیت د پاره زیات شوی دی دا د اسمی ظرف صيغه ده مقتل د ظرف صيغه ده دا میم زیادت د الحاق د پاره نه دی د دې د معنا نه او د دې د قياس نه خود به خود دا معلومیږي ونحو افعل وفعل وفعل كذلك لذلك ومثل د افعل په ظاهر کې د دحرجه په وزن دی باب افعال فعل په ظاهر کې د دحرجه په وزن باندې دی فعل په ظاهر کې د دحرجه په وزن باندې دی ولی چې باغی کې اول حرف متحرک مفتوح او دویم ساکن دیکم دغه څه په درې واړو کې خدا د الحاق د پاره نه دی کذالک دلته دا ملحق ندی په دحرجه به اثر پوری لذالک د وجد دغینا کذالک لذالک دغه رنگ دی نه دی مخ کې مقتل په شان دی چې باغی کې زیادت د الحاق د پاره نو زیادت د الحاق د پاره نو لذالک د وجد دغه خبرینا چې دلته کې مناسبت نشته چې يعامل معاملته ذکر بدا باب افعال او دا باب تفعیل او دا باب مفاعله دا د دحرجه سره ملحق ذکر ندي چې د دحرجه کوم مصدر دی هغه افعال نه دی ادا فاعل نه دی ادا فاعل نه دی د افعال د دې مصدر افعال دی نو د فعلتون په وزن نشه کنه او د فاعل مصدر تفعیل دی نو د فعلتون په وزن نشه او د فاعل مصدر مفاعله دی نو د فاعله په وزن نشه بیا اخوا ک نور پسې دی نو اسم فاعل ته لاړ اسم مفعول ته لاړ ظرف ته لاړ پښتنګ ورالي و دې شوی خو نه کنه خیر ده که بعضی پکې ودی نو په یو ویلو پټکل نه ورانی مطلب باندې پوښ ها ټول یې دا عجیب خبره ده ناشنا خبره زه ته ګورم خو ځان مې نه غرض کړی دی پوه شو زه هم چې خیر دی مړه یې پکې سرو جاده وسره مراقبه کوي ها دا دغه نه دي دا خو دې اسمان کې بیا ګرځي دی اسمان کې ګرځي نو خیر دی دا دې پکې مطلب پوه شو دا ټول اولیاء دي په دې پوه شوې وینا چې دې زیادت د الحاق د پاره او دا څنګه موږ معلومه کړل لکه ته د زبر زوی چې د الحاق د پاره نه معلومه زبر زوی ما کنه چې د افعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول دا د دحرجه بدل له او د فاعل مصدر اسم فاعل اسم مفعول دا د دحرجه بدل له بعثرنه بدل له او د فاعل مصدر اسم مفعول و اسم فاعل دا غیره بدل له يعامل معاملته بکی ونشو
ولمجيء مصادرها مخالفة او بل وجه ولدي ذکر کئی د وجه دراتللو د مصادر د دینا مخالف چاگه د بحثره په وزن باندې ندی. ولا تقع الالف للالحاق في الاسم حشوا ولا تقع الالف نبشی زیاتی کوله الف د پاره د الحاق فی الاسم په اسم کې حشوا په درمیان کې لما يلزم من تحریکها د وجد لازمه دلنا من تحریکها د متحرک کول لاغینا الف د سیواک نو متحرک کېږي الف د سیواک بلکې دا قانون دی چې الف نشي سیوا کېده په وسط کې دا قانون دی چې الف په وسط کې نشي سیوا کېده ابتدا کې سیوا کېده شي نو بیا ولمنګه حرکت د حمزه ورکو ځکه الف خو ساکن دی بے زغتای زبان یعنی پتا جب باندې په تنګی نشته پیدا کولو کې لکه لا ما قال خبره پوښوي استاد اعتراض راغی چې په قال با کې نه ده قال با کې الف نه نو کوی په خارا مکه الف نه ده کړه دا وو ده خو پټکې کوزګړې په خبره پوښوي او با دا یا دا لو پټې کوزګړې دا خیال کې مرضی شی بدل نه ده آقا شی ده خو لګي ځان بدل کړي را بدل کړي ځاني بدل کړي را بدل کړي ده او بل خبره پکې پدې کې احتراز د باب تفاعل نو کو چاله کا باب تفاعل کې د الف سیوا شوی خدا د الحاق د پاره نه ده دا د بلی معنا د پاره ده چاغي د خاصیت ویلې کی ایدا او بس مصادر جدا دي کنه مصادر جدا دي لما يلزم من تحريك هذا وجه دينا چې لازمیږي متحرک کول دا نو او وسط کې با الف نشي سیوا کوي نو فاعل کې الف دا زیادت د مدد د پاره نه دی د الحاق بلکې د معنا د پاره دی. ويعرف الزائد بالاشتقاق وعدم النظير وغلبة الزيادة والترجيح عند التعارض دې ټکو ته خیال وکړه. اوس دا چې یو لفظ کې حرف زائد شوی دی مونږ ته وسنګ پته لګي چې دا زائد دی کله عین کلمه ده او کله لام کلمه ده د زائد او د اصلي پته بلګو نو څنګه بلګو اقا طریقه درته خيو امرامه خفقېګما اوس درته ذکر کوم. ويعرف الزائد پیجندل بشي زائد حرف بالاشتقاق په اشتقاق سره په اشتقاق سره دا مطلب چې دا لفظ به د چانه مشتق وي یا د دنه به څوک مشتق وي او دا هغه چې کوم څومره په گردانونو کې امثله د اشتقاق دي دا غي نه به پته لګي امثله د اشتقاق دي دا غي نه به پته لګي. دا خبره تقریبا لک په بل انداز باندې شافعیه کې بتاله پاول کې راشي کوم ځای کې راشي پاول کې راشي چې ويعرف القلب بل خیال کې مراله چې قلب په پیجندې شي پامسلو د اشتقاق باندې نو دا غي ته تمثيل ویلی ولته چې دې کې قلب راغلی او دایره ته ویلو چې په جموع باندې په نورو امثلو باندې لکه ته مثال جاهونی ته ویلو څه ته ویلو جاهونو او د دې چې کوم د امثله د اشتقاق وجهونده وجوهونده او جهده توجیه ده واحد درته ویلو څه ته ویلو واحد درته ویلو وی چې دا د امثله باندې پته لګي لکه داغي ما د واحد په احد ویل کیږي دارنګه چې کمالانو توحد ویل کیږي توحید ویل کیږي وحدانیت ویل کیږي وحدان ویل کیږي الته د حروف ترتیب یو دی او په یو ټکی کې بدل د معلومیږي دا چې ورانه په یو ټکی کې دی ورانه په ځکه دی په یو ټکی کې دی په دې زید کې ورانه دی نو زره په زیاتون تبتی جمله اسمیه بیانوي خیال کې دراله نو د دې وجنه دلته د مکه خبره کوي لګ غوندې په بل انداز کوي چې دا د زیادت د هغه د قلب د پاره معرفتو د قلب د معرفت طریقه او دا سره پاره د زیادت د پاره دا نو نږدې یو بلتا نږدې یو بلتا نو وی فرمایل چې پیجندل بشي زائد حرف
بالاشتقاق په اشتقاق سره یو دا دلته کې ده اوسې پکارو خو اشتقاق دی او پیجند چې یاره دا ټکی د چانه مشتق دی د اسم فاعل څنګه دی اسم مفعول څنګه دی خیال کې مرادي او دا رنګ چې کوم دی نو د دې دا مصدر څنګه راغلی دی یا اشتقاق دا واخله چې یاره د دې مفرد څنګه دی د دې جمع څنګه تثنیه څنګه ده مطلب باندې پوه شوې نو د هغې نه به مونږ ته پته لګي هغې نه مونږ ته پته لګي چې دلته کې چې کوم دی په دې ځای کې دا حرف زائد دی ځکه ته به د هغې اصل ته ځې که نه اصل ته به ځې چې اصل ته لاړې نو په اصل کې چې کوم دی نو یو حرف به وي او منی او آغل تا چه کم دینو پا اسم فاعل کی بئی اسم مفعول کی بئی پا رباعیو کی بئی پا خماسیو کی بئی پوئی که مطلب آنی نو پتا بتاوله کی چه بئی دلتا که پا دی مجردو کی نشتا اول تا پا مزیدو کشتا نو معلومه دا شوا چه دا حرف زائد ده دویم وعدم النظیر پیجندل بشی دا زائد حرف دا په عدم النظیر باندې نه په دسه چې مثل به نه عدم النظیر چې مثل به نه په کلام د عربو کې دا غیر په یو مثال علما ذکر کړی لکه سفرجن سوکسوي سفرجن دې نظیر په کلام د عربو کې نشته فعلل نشته فعلل وزن نشته فعلل وزن نشته سفرجل د دې نظیر موجود نه دی د دې مثال موجود نه دی نه په افعالو کې شته او نه په اسماءو کې شته وغلبت الزیادت او درم پیجندل بشي حرف زائد په غلبې د زیادت سره دا مطلب چې دا حرف کثیر زیادت ته په حروف زوائدو کې استاد تماوي چې حروف علت دا کثیر زیادت منگ چی زیادی کو نو پا حروف زیادتو کی با کم سوک زیادی کو حروف علت او بیا با آغینا پس چی سیوا کو نو آغا حرف سیوا کو چی دا حروف زوائدو کی دا حروف علتو سر زیاد مناسبت بیا پا دی حروف علتو کم گورا علیف با گورا زیاد سیوا کی پا خپل مینز کے بیم فرقی علیف با زیاد سیوا کی وو با کم سیوا کی او بیا په دې حروف زوائدو کې میم او نون دا به حروف علت بس په دویم مرتبه کې سیوا کیږي دې ته وایي غلبه د زیادت دې ته سوې دا ذهن کې راولا والترجيح عند التعارض او ترجیح ورکول دي په وخت تعارض کې دا غلبه د زیادت په دوه قسمه باندې ده یو غلبه د زیادت د حرف ده د حرف چې حرف هغه دال تماوي چې حرف علت بس سیوا کیږي او دویمه غلبه د زیادت د یو حرف ته په یو مقام کې لکه الف په ابتدا کې الف په وسط کې نه الف په اخر کې نه الف په اخر کې سیوا کیږي خو په وسط کې خو بالکل نه سیوا کیږي خدا د دې الف په اول کې او په اخر کې د زیادت تقابل جو اخلي نو بیا په اول کې د الف غالب زیادت اخلي سبحان او اخر کې به مغلوب زیادت اخلي یعنی د غالب مقابله کې به کم شي په خبره باندې پوه شئ والترجيح عند التعارض او ترجیح ورکول دي دا بل وجه شو ده پیجندل بشي قلب دا زیادت په اشتقاق سره یو عدم النظیر سره غلبه د زیادت سره سلورم څوک دی والترجيح عند التعارض او په ترجیح ورکول سره په وخت د تعارض کې دو حرف رااله په کلمه کې دا کلمه سلور حرفی دي سره دغه ټول د زیاتی حروف او د اصلي حروف سره دا کلمه چې کوم د سلور حرفی دي اوس په ابتدا کې یو ټکی راغلی په انتها کې یو ټکی راغلی دواړه تقاضا کوي چیرې دا دي زائد شي دواړه مهان نشي سیوا کېږي بیا به د قدر صالح نه کلمه کما شي په دوه ټکو په پاتې شي نو ته به یو نه ترجیح ورکې ترجیح به بیا ګوري چې دا د دې نه کم وزن جوړيږي افعالات جوړيږي کفعالات جوړيږي بیا به د افعالو د فعلا په خپل منځ کې تقابل وکي الکه افعالو د فعلان ډیر دي افعالو
د فعلانا ډیر دی نو دا حمزه چې ابتدا کې راغلی دا بدایت کې او اخر کې چې کوم الف راغلی الف مقصوره هغه بدل د یاد یادونه راولي اوس هم سلو کې تا ته پته لګي ښا مرامو والاشتقاق المحقق مقدم اوس تفصیل دا اجمال اوس تفصیل شروع کړ والاشتقاق المحقق مقدم اشتقاق المحقق دا سے اشتقاق سے یقینی ثابت ہے اشتقاق ثابتہ اشتقاق ثابتہ مقدم دے مقدم دے پټول اسباب د معرفت د زائد باندې دا نور سلور ذکر کړیو ټول کنه پاره کې د ټول ناولنه اشتقاق چې اشتقاق یقینا ثابت شو دا مزید او د مزید فيه معنا کې یو شانواله په ترتیب د حروف کې یو شانواله په حرکاتو کې چې کوم دې مناسبت نو بیا بدلې ته اشتقاق محقق وي چې اشتقاق محقق وي نو که بیا دغه وزن په کلام د عربو کې نو عدم النظیر ورکوي عدم النظیر دی خیر کړه یا په دې کې چې کوم دې نو غلبه د زیادت په دغه مقام کې نو ندي په شړه کې ملګوا او دارنګ ترجیح عند التعارض هغه به کې سره راغلی نه ځکه اشتقاق پکې محقق شو فلذلك دغه وجنه چې دا اشتقاق محقق دا مقدم دی په ټولو اسباب دا معرفت د زائد باندې حکم کړی شوی دی بثلاثیه عنسل وشمل وشمال ونعدل ورعشن وفرسن وبلغن وحطائط دسه اخره پورې لاړ شي اخره پورې لاړ شي دا غجب شروع شو چې دا په شافعیه کې خلک وی ګران دي شافعیه کې سوې ګران نه دي آسان دي خو آسان اول غواړي ګران نه دي ارزان دي لګو ته فکر وکړه که وخت دی وتا وګړو خبره پوي شوي او خوب دې ځانه و تختو یا دې مرګري نه خوب و تختو بیا به شي اساني کله نو بیا به خامخا ګراني بیا به خامخا ګراني سړی ودی نو مسواک نه بکواس جوړي نو فکر وتاو کا حکم کړی شوی دی په ثلاثیت د عنسل چې دا عنسل لفظ دا ثلاثی دی ثلاثی مزید دی څه شي دی ځکه په دې کې د رباعي مجرد وزن ممکن دی کنه دی عنسل د جعفرون په وزن نه دی خو په دې کې دا نون راغلی دی دی لانجه پیدا کړی دا او د عنسل او د عسل د دې د یو بل سره کافی مناسبت دی ځکه عنسل دې کې دا نون راغلی دی او دا په د تیز رفتاری ته ویل کیږي تیز رفتار اوخی ته چې کوم دی ویل کیږي او دا د دینون علاوه د دې ماده عسل یعسلو عسلا دا چې کوم دی تیز رفتاری ته ویل کیږي په تیز نو دوه معنا به هي یو شو اشتقاق راغی کرانه اشتقاق محقق شکل محقق نشو چې د عسل شات نه یادې در تقلید به خو نه واسه شات غبینه بگینا انګبینه دا د یو شی بلا شی نمونه دي با یو شی بلا شی نمونه دي خبر باندې پوښوي وای ګګ د سرو مچو په کور کې مساته نادانه پوېګلاله ګګ د سرو مچو په کور کې مساته نادانه تل به نش خوري تر به حاصل انګبین نشي تل به نش خوري نش وی لشیتا سری بچی چې د کرکوري او را پار شوي نو چیچی ولی نو لشبدر کی منډي خیال کې دراله او انګبین شاد بته نه حاصلېږي په خبره پوه شوي چا شعر ویلې د خپل غزلیاتو مجموعه یاد کړي چې دا د پلان کی خان سره تړم پلان کی خان سره دا د پلان کی خان سره تړم او د ګل پانی د غبین سره لړم د ګل پانی د غبین سره لړم د ګل پانی چې د غبین سره ولړې هم خایسته هم خوګواله دي هغه ته قان
ویلې کیږي نو هغه به ترې جوړ شي ګلقند څه ورته ویلې کیږي ګلقند ورته ویلې کیږي فارنشي به چې ته حکمت هم چې ته ویلې لانجه پکې شته نو مړه مشر نه دی څه ډېر کشران چې مشران موږ نه کشران ما غوته ته په ابتدا کې ویلي چې زه خو دا نور به چې شیخ شيوخ في العلم به خو زه شیخ فی العمر خو یم کنه څه شیخ فی العمر خو یم نو که شیخ راته وویل څه ګناه پکې نشته اخ سعودي کې ما د شیخ ویلي سعودي باته د مخ کنه چې کوم دا ډیګري ملاو ده خو دا عجیب خلک دي نو مانی نه زموږ نه دی مانی عین الله مولوی صاحب نو ورګره د سبق نو ما هغه ډېر غب لګاو نو ما ته یې ما ته څوک شیخ نه وي خو زه به تاسو ته ما ته وای زه به تاسو ته ما ته وای مې غم مکوا د څه بده ته وې ما چې دا هغه نمونه هغه القابات باندې چا بیا ورزینه پوه مطلب باندې نو په یو ځای کې چې کوم نه خبره و نو هغه مخکې بیان وکړو څه بیان زمو چې زمو بیان ماش جامع المعقول والمنقول وبحر الفهام او د څه بلا ټکی می راجمع کړ چې دا غنوم تر رسیدم هغه زمانه یو او شیخ او دای ارزه به ګراوځ او زغه خان دي خاندان شي هغه مې خاندم په ایمان یې دونه پام مې دلو چې افغانستان ته پیراسي استوره چې افغانستان یار کی مرادی تا ما ته فکر دی لکه رایخ شوی کنه خانو چې رایخ شو عنسل پکې راغی عنسل تیز رفتار اوخی ته وای او دقه مالا د نون نه بغیر عین سین لام دا د تیز رفتاری د پاره په کلام د عربو کې په مجردو کې استعمال شوی دی نو اشتقاق پکې محقق شک نشو و شکته نه معنی نه معنا خو زه مانم خبره باندې پوښتنه ستاسو کوي معنی ستورو کو نه تا کنه مړه شمالون دا شمالون چې کوم دی دا په ظاهر کې فعللون څه دی خو فعللون نه دی جعفرون په شانتی نه دی دا حمزه په دې کې چې کوم دی نو زائد ده شمال چې کوم دی هغه هوا ته ویل کېږي چې د شمال د طرف ناراضي د کوم طرف نه شمال طرف نه دا قبله ده او دا مشرق دی او دا شمال دی او دا جنوب دی د دې طرف نه چې کوم هوا راځي د شمال د طرف نه نو هغه ته شمال ویل کېږي افغانیانو ته شمال وایي ډېر ښه شمال لګي هغه مطلق هوا ته وایي ښه شمال لګي ما ته د ننګرهار نه یو کس ټلیفون وکړ زما شاګرد وی چې دا مولا پروس ابز کړي که پروس کړي روزه کې ما ته چې مولا دل تراشه او دلته بجلیم نزي او شمال ډېر ښه شمال لګي مې بجلی خو ځکه نه دي نشته بجلی خو ځکه نه دي چې نشته او شمال خو بلګي دې کې شک نشته معلوم چې شمال لګي وغټ آرامي په سره د پیسې اخستې قسمت کې وجنه می پیسې خو روانې کیږي کنه اوس به امریکای ته حواله کې ته ځان له کوم دې 2 کروڑ روپۍ والی او هغه په ما باندې خواري کوي وای شو نه و د سینه کوم ما راته زدي پیژان رزيدا ټول ګپ مستر لګاو کنه به هر حال شمال نو شمال هغه هوا ته وای چې هغه د شمال د طرف نه لګي شمال متخلق وي شمال دواړه استعمال کیږي دا د شمال د طرف نه دغه هوا لګي نو هغه کې خو شین میم لام دي کنه ماده سره شین میم لام دي او دا په مقابله د یمین کې هم مستعمليږي شین میم لام هغه کې عام طور شمال او شمال مستعمليږي الف د میم نه رسو الف چې کوم نه زائد راغلی دلته حمزه د میم نه مخکې راغلی دا معنا د دواړو یو ده لہذا اشتقاق پکې محقق شو وشمال شمالم په دغه معنا باندې مستعمليږي او شمال چې کوم دی دا په دغه سره ویل کېږي شمال هم ثلاثي دي ځکه چې دا هم دغه هوا ته ویل کېږي چې شمال د طرف ناراضي نو حمزه په کې دلته کې د میم نرستو سیوا شوی ممکن ده چې دا غالفي ممکن ده چې دا
اغالیفی دا شمال دا شمال لفظ دے شمال تی جوڑ کرے دے پوشوی ونعدل او نعدل دا نعدل چکم دے نو فعللون پو وزن ظاہر خاری خو فعللون پو وزن بانے ندے دا دا ندلن ماخوز دے ندلا یندلو ندلا یندلو ندلن و ندلتن دا چې د انسان دا قوتونه یکدم پزې ودرېږي یکدم پزې باندې ودرېږي نسترګې کار کوي نه غوږونه کار کوي کله کله سړی باندې څه بیماری وي او څه چپه پی راشي نو تاسو وګوري خو نظر کار نه کوي نظر کار نه کوي لاس او خپې دا حرکت کته پورته نه کوي دغه ته نه دلاین دلو ویل کېږي او نعدل وی خپسی تا زوس نعدل څه ته وی خپسی تا پیژنې خپسه دا چې سړی په خوب کې ودی په ملاس ودی نو د دې په سر کې یو راګ دی هغه راګ داسې راشي چې هغه بند شي کلک شي نو هغه کې دا وینه نه چلیږي وینه پکې بلډ سرکولیشن دورانی خون دا پکې نه کیږي نو چې نه کیږي نو د هغه د دماغ رب یو قسم بند شو چې بند شو نو بدنا نور لاس پوتا هغه د وینې سپلای پوره نه کیږي وینه او ته پوره نه رسی نو د لاس درون شي دی وایي که څه په پراته دي د خپل درنه شي دی وایي ګنې دی باندې پاسه سړی ناشته وایي مطلب باندې حرکت نشي کوله او چې کی چې وایي پکې خوب کې ګړ وړي وایي صحیح دغه نشي نو هغه ته په دغه وخت کې نور سره کې امولا به خو د پاسه کړل به خونه بس یخ به کې ډډاو بدل کې یا خو به تیر شو کړه نو اعوذ بالله دی وایي اعوذ بالله دی وایي وایي شي او کڼې کوتري وایي بډایګانی کتاب النساء کې راغلي دي چې دا یو پیرای دا څه شي دا پیرای دا اگر راشي او د سړی د پاسه سملی لاسونه په لاسونو خپې په خپو پوزه په پوزه او خله په خله سترګې په سترګو داراولي دا په د پاسه پرتای او دغه دا نو دې حرکت نشي کولای بیا حرکت نشي کولای نو اول خدا خبره په دې وجه باندې غلطه ده چې پیرای دا او غلط جسمي لطیفه ده جسمي لطیف ده يتشکل باشکال که پیرای د ځان نه چې کوم دی نو میلو جوړ کړو بیا ټیک ده خدای وخت خدای ښکاری نه تا کنه بل دا چې پیرای د خدای دې خو نه ما خو لاس راځه پیرا کنه خبره پوښوي بقت اخلاص تکي بیا نه پیرای نشته پیرای مې دا خپس نه په پرشتيانو باندې دا دغه رګ بن شوی دی سپلای د ویني چې کوم دی نو نه کیږي پوښوي ها ورعشان خپس پتا چې تناسته او ریشا د کتاب النساء کې دام راغلی دم چې د کتاب النساء کې ته لري چې پوز یعنی که پوز ویل سره و مړ وي پوز دا چې ناشنا خبرې به واوري کنه خدای یقینو کې چې اتل اسما زونه باندې نه راوي خو شو دا بدل په مختصر معنی کې راشي راشن بل څه شي ده راشن دا هغه سړی ته وایي چې دا هغه لاس رپیږي راشن دا یو بیماری ده راشه بیماری ده او راشن هغه مرتعش ورته وایي ارتعش يرتعش ارتعاش مرتعش او کله روغي خو چې ګلاس د اوبو روچت کی نو بیا د لاس رپیږي پیاله روچت کی دا اعصابی کمزوری ده دا خپسی مپسی نه وي دا څه چیرې اعصابی کمزوری ده هغه لږ غوندې برداشت د سیز نشي کولای نو راشن دا ویل کېږي مرتعش ده هغه سړی ته چې په هغه باندې ارتعاش بیماری وي دا ارتعاش یو بیماری ده ښه ګوزن یو خدای ادنا مرتبه ده چې کله دا سړی په ظاهر حالت کې روغ دی خو چې سیز په دې لاس راوچتای نو لاس رپیږي نو دا د ګوزن یو دغه دی یو قسم دی رو دا زیاتیږي اعصابی کمزوری ده نو بیا چې د بالکل اخیری عمر ته ورسیږي نو بیا د لاس اثر رپیږي په لاس
اسی د پیږي په خبره باندې پوه شو بیا ته چې کمالانو موټر غسپې جوړ شي اسی سره کوي په لار رواني کنه خدای دې خیر وکړي زمونږ بس هغه خو یاره ما چې سونه کتلی دي دا علما که ارسنګم دي هرڅنګم دي علما خو ټول خولي دي خو دا زه پکې ارسنګ څه کوم چې ځان پکې یادوم ځان پکې یادوم علما خو ډېر خسته دي خو ما داسې عالم نه دی لیدلی چې هغه د اخر وخت پورې بے حوصله شوی دی حوصله بالکل برابر دماغ بالکل ټیک خیال کې مرضی سوچ او فکر بالکل ټیک د خپل پردې داسې خیال او داسې حیران به ته پاتې کېږي خپل پردې پورا خیال په هغه عمر کې ساتي چې د نظر ختمي د غوږونو اورېدلې ختمي خو نو حواس بالکل نه ختميږي حواس بالکل د عالم سړي نه ختميږي ما په خپل سترګو خپل اساتذه لیدلي دي په خپل سترګو خپل اساتذه محمد علي مولوي صاحب مولوي نور الله مرقده هدايه خیر لمن سبق لورل حوصله بالکل ټیک ده دغه وخت پورې ګړې وړې نه وي او د صحیح کوي مون صحیح کوي او هدایت کې ناست او چې بسم الله الرحمن الرحیم کو نو داسې پریوت او چې مونږ بیا طالبان راوچتاو نو بیا به کې سهانه بیا به کې حوصله دغه وخت پورې بالکل ټیک مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده مولیدل اخیری وخت پورې داسې تر تازه د مرګ نه پسم داسې تر تازه پروت مونږ وکړ دا مړ نه دی دا خو ژوند دی خصوص سپین مزیدار او حوصله د اخره وخت پورې د مولانا زکریا حالات وګورئ د مولانا الیاس خلیل احمد سهارنپوري د قاسم نانوتوي دا هغه اکابر د دې حالات کې یو کتل نو حیران په پاتې دا خلکو سړی نو دا خو فرشتي وي دا خو انسانان نو دا خو یاره فرشتي وي د عالم حوصله نه بربادي او د غیر عالم او بیا خصوصا د هغه خلکو چې د علماو خلافي دی بیا خپل کونه نشي پټول دا مم لیدلی په خپل سترګو دا مم لیدلی چې دی بیا الله دې مونږ ته امان ده دغه نه راکړي خپل کونه غریب نشي پټولې دی دا او د زیات نشي تله د ماشومان په شانتي پډیران کینی او دمن پزان راوړي دا مې په خپل سترګو په خپل کلی کې لیدلی په بل ځای کې ته نه دا په خپل سترګو لیدلی په خپل کلی کې نو خبره مې تاسو کوله مرتعش ارتعاش بیماری را ارتعاش دا بیماری را راشن دقی تویلے کی راشن مرتعش توی راشن چاہتا ہوئی مرتعش اس چې منگا مرتعشو کتا اگر در عشایر عشون ماخوز دے عشایر عشون ماخوز دے فتح سمعبانی باب قیاس دے او دا ارتعاش باب افتعال دے جسنی که منگو کتل نو مادب کی ری عین شین دا ری عین شین دا نو راشن توا فعلن وزنوے سبوتا ہے فعلل بوتنوے جعفر بوتنوے ذکر چې په ماده کې التا دری حروف دری عین او شین او براشن کې مری عین شین شتا او معنی بالکل یو نو اشتقاق محقق شو دا مقدم دی په ټولو باندې وفرسن فرسن دا فرسانه ماخوذ دی د فرسانه دا فرسا یفرسو فرسن دا په معنا د قوت او د طاقت باندې راځي او فرسین چې کوم دی قوت او طاقت او طاقتور چې کوم دی است ویل کیږي او دانون په دې کې زائد دی چې منګورو نو فرسین هم په دغه ماده باندې په کلام د عربو کې مستعمل دي فرس استوي او اس چې کوم دی طاقتوري مطلب باندې پوښوي وبلغنن بلغنن بلاغت ته ویل کیږي بلغنن چاته وي بلاغت ته چې کوم دی نو ویل کیږي اوس په بلاغت کې چې موږ مجرد ګورو نو بلغه یبلغو یا بلغه یبلغو دا استعمالو بلاغتون ترازی بلوغ ترازی خیال کې مراده او بالغ ترازی اوس دې ته چې موږ قتل نو باغی کې ماده به لام او غین او په بلغنون کې به لام غین او نون راغلي دي نو دا بلغنون با د فعل لل په وزن باندې نه وي د فعل لل په وزن باندې نه وي دا نون به کې زائد اخلي دا وزن نشته په کلام د عربو کې خو په شرع کې لګوا ماده په کې چې کوم دی موجود ده اشتقاق په کې چې کوم دی ثابت شو اول اشتقاق المحقق مقدم وحطائط حطائط چې کوم دی
کوتاه سړی ته ویل کیږي چیت قد والا انسان ته چې کوم دی نو ویل کیږي حطائت او د حتی یحط حتی الام په معنا د کوتاه والی باندې د قصر باندې راځي حطائت الرجل القصير چیت قد والا انسان او حتی یحط حتی دا په معنا د کمولو باندې د قطع کولو باندې د لنډولو باندې مستعمليږي چې البته موږ وکړل حتی یحط کې ماده هي طوی او طوی ده یعنی په دې د عین او د لام باندې طوی راغلی ده او دې ته مضاعف وي حتی یحط او دلته په حطائت کې دا فعائل وزن دی او کسبلاله فعال الوزن دی کسبلاله خیال کړه یعنی فعال الوزن کې دي شي کنه خو فعال نه دی دا الف او دا حمزه دواړه بزاید اخلي ځکه چې موږ وکتل چې د دې په معنا باندې د دې دغه ماده په کلام د عربو کې د دې په معنا مستعمل ده دا ماده هم د دې په معنا مستعمل ده لہذا حطائت ما فعائل وزنی فعائل وزن دی نه په کلام د عربو کې موږ خبر باندې پوښو بس ته خلاصه بډیر شي